السلام علیکم پښتنو ورونو، کله چې هم تاسو شناختی کارت جوړولو لپاره نادره دفتر ته ځئ، تاسو به له ځانه سره کوم ډاکومنټس وړئ. یو څوک شناختی کارت جوړوي هغه به پخپله موجود وي، سره له هغه په دغو خوني رشته دارانو کې په دغو کې یو ورسره وي، که مور یې، که پلار یې، که نیکه یې، که انا یې، که د مور له طرفه یې، که د پلار له طرفه یې، به ما د خپل اوریجنل شناختی کارت یا د شناختی کارت فوټو کاپي ورسره وي. دا د نادره دفتر ته ولاړ سي، د شناختی کارت به جوړ سي. که چیرې د سره خوني رشته دار کې یو څوک هم نه وي، بیا د هغه د خوني رشته دار لکه پلار، مور، نیکه، انا په دو کې د یو شناختی کارت فوټو کاپي یا اوریجنل شناختی کارت ورسره یوسي، یا د سات بل به شی ورسره وړي، بل به د له ځانه سره یا د خپل وی فارم یوسي، یا د میټرک سند یوسي، یا د میټرک مارک شیټ یوسي، یا د ډومیسایل یوسي، یا د لوکل سرټیفیکټ یوسي، یا د پاسپورت یوسي. په دو کې د یو شی ورسره یا د پیدایشي سرټیفیکټ ورسره یوسي، د شناختی کارت اپلای به وسي. او که چیرې د سره خوني رشته داران یو هم نه و او دا سرټیفیکټس هم نه ول، بیا به څنګه جوړیږي؟ دا به انشاءالله زه تاسو ته په بل ویډیو کې درته ښیم. مننه. الله مې کارونه اسانه کړه. والسلام.